السلام علیکم ملګرو. د عمران خان د پاره هم یو غټه خوشخبری راغله. د سایفر کیس هم د توشخانه کیس غونتی ختمېدو ولري. د عمران خان جسمانی ریماند استدعا هم مسترد شوې ده. د سلو نه زیات ام ان ای ام پی ای د عمران خان د پارټۍ د پی ټی آی نه تللی دي، خو بیا هم عمران خان پریشان نه دی. د هغې څه وجه په څه وجه باندې عمران خان ټینشن نه اخلي. دا کم کسان دومره ډېر کسان چې د یو پارټۍ نه ډایرکټ استعفا واخلي او بلې پارټۍ کې شامل شي یا سیاست پرېږدي، نو خامخا په لیډر باندې ټینشن راځي. خو عمران خان بیا هم پریشان نه دی بلکې خوشحال دی. د هغې څه وجه ده به هم په دې ویډیو کې ډسکس کوو. جی بل د عمران خان رهایي حوالې سره هم څه غټ اپډیټس دي. د عمران خان رهایي که چېرې الیکشن پورې ونه شوه، عمران خان به بیا څنګه د الیکشن مهم د جیل نه چلی، په هغې باندې هم یو غټ اپډیټ دی چې به تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم. پرون په عدالت کې عمران خان ویلي چې زما مددګار الله پاک دی. بل عمران خان د شپږو میاشتو دپاره د بهر تلو دپاره چې کم پیشکش او کم آفر هغه هم مسترد کړی دی. کمو کسانو عمران خان رضا کولو دپاره مطلب جیل کې عمران خان سره ملاقات کړی دی. شپږو میاشتو دپاره وطن پرېښود دپاره کم کسان جیل ته ورغلي چې عمران خان رضا کولو، په هغې باندې هم یو ډیټیل ډسکشن دی. بل د فلسطین حوالې سره هم څه ډېر اهم اپډیټس دي، څه ډېر اهم معلومات چې په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول لومبۍ په فلسطین باندې خبره کوو. په فلسطین کې تر اوسه پورې 15,000 نه زیات مسلمانان چې کوم دي هغه شهیدان شوي دي. 100 لاک مسلمانان بېکوره شوي دي. 100 لاک یو ډېر غټ اماونټ ته جي. دا 100 لاک مسلمانان چې کوم دي دا بېکوره شوي دي. 35,000 نه زیات زخمیان دي جي. 4500 ماشومان، 4,500 ماشومان چې کوم دي پکې هم شهیدان شوي دي. او د فلسطین حکومت ته دا مطلب دا یو دغه ورله شوی دی، وارننګ ورکړل شوی دی چې تاسو فلسطین پرېږدئ او دلته نه دی، او که چېرې دلته نه وتئ نو بیا مونږه پلین بي په تاسو باندې استعمالو جي. دا هم یو ډېره مطلب یو ډېر افسوسناک خبر د فلسطین تاسو له معلومه ده. بل اوس په راشو سیاسي منظرنامه چې کومه ده بس تاسو وړاندې کړم چې زموږ په ملک کې د سیاست څه حالات دي. د عمران خان حوالې سره چې کوم اپډیټس دي اوس په هغې باندې خبره کوو. جي عمران خان د شپږو میاشتو دپاره بهر تلو آفر مسترد کړی دی. د دې خبرې تصدیق سینیر صحافي ایسارا نه کړی، چونکې په میډیا باندې دا خبره ډېره زیاته گردش کې وه چې عمران خان ته د بهر تلو آفر کېږي چې ته وطن پرېږده، څه ټایم دپاره بل ملک ته لاړ شه. بلکل دا خبره حقیقت وه. دې تصدیق چې کوم دی سینیر صحافي ایسارا نه کړی دی. جي بل بشرا بی محمد علي دورانی یو انتهایی اهم شخصیت او دوه نور کسان چې کوم هغه عمران خان سره په جیل کې ملاقات شوی دی. عمران خان ته دا خبره کړې ده، عمران خان په دې خبره قایل کولو چې صرف شپږ میاشتو دپاره د ملک نه بهر لاړ شه، چې کله معامله ټیک شي بیا واپس پاکستان ته راشه. نو په دې وله عمران خان جواب ورکړی که چېرې تاسو زما ټول کور والا هم ګرفتار کړئ نو زه خپل چې زما کم موقف دی هغې نه نه شاله کېږم، زما چې کوم بیان دی هغې نه نه شاله کېږم او بهر تلو ته نه تیارېږم. جی بل د سلو نه زیات ام ان ای او ام پی ای د پی ټی آی نه استعفا اخیستې ده، خو بیا هم عمران خان پریشان نه دی. عمران خان سره بیا هم هیڅ قسم ټینشن نشته، ځکه د عمران خان خور حلیمه خان ویلي دي چې کم کسان پارټۍ کې پاتې دي نو عمران خان وایي چې دا زما ریل هیروګان دي، دا زما اصل هیروګان دي. او کم کسان چې د پارټۍ نه تللي په هغې باندې لاسه زه خوشحال یم، ځکه دا زما د پارټۍ د مفاد پرسته خلک او دی په سخت وخت کې زما نه لاړل نو ما له پته ولګېده چې دوست مې څوک دی او دشمن مې څوک دی. نو دی خلکو په تلو باندې زه خوشحاله یم او دا کم لږ کسان چې پاتې دي نو اټلیسټ ما له دا پته ولګېده چې دا ما سره ایماندار دي، دا ما سره هانسټ دي او دا زما اصل هیروګان دي. او د عمران خان خور دا هم ویلي دي چې موږ ټول خویان دي چې کوم موږ په الیکشن کې حصه نه اخلو. پی ټی آی پارټي چې کومه ده د عمران خان ده، د دې لیډر عمران خان دی او موږ هېڅ کله هم د عمران خان ځای نه اخلو. جي اوس عمران خان دپاره کومه غټه خوشخبري راغلې په هغې باندې به خبر وکړو. جي پرون اسلام آباد های کورټ د عمران خان خلاف سایفر کیس کې ټرایل جیل کې بند کړي دي چې مزید به د سایفر کیس کې هیڅ قسم ټرایل په جیل کې دننه نه کېږي. جي د اسلام آباد های کورټ جسټس میاګل حسن اورنګزیب او رفعت امتیاز باندې مشتمل دو رکني بینچ دا فیصله کړې ده، دا حکم یې کړی دی چې په اډیاله جیل کې به د عمران خان ټرایلز بالکل نه کېږي. اوس د عمران خان او د پی ټی آی دپاره دا څنګه کامیابي ده په هغې باندې اوس ډسکشن وکړو. جي د عمران خان وکیلانو دا مطالبه کړې وه چې د عمران خان سایفر کیس ټرایل دی په اوپن عدالت کې وشي. جي په جیل کې دننه دی نه کېږي، ځکه وایي چې ته هېڅ قسم پته نه لګي چې په جیل کې دننه څه روان دي. د عمران خان وکیلانو دا مطالبه وه چې د کیس حقیقت ټول قوم ته معلوم شي، دا کیس دی په اوپن عدالت کې وشي چې ټول قوم له پته ولګي چې دی کې بې ګناه څوک دی، ملک سره غداري چا کړې ده، عمران خان بې ګناه دی که عمران خان کې رښتیا څه فالټ شته مطلب ګلټي دی. نو دا د عمران خان د وکیلانو او د عمران خان موقف هم چې زما دا کوم چې فیصله ده د سایفر کیس دا د په اوپن عدالت کې وشي چې ټول خلکو له پته ولګي. نو دا اپډیټس په دې ویډیو کې به تاسو سره شریک کړل. ډېره زیاته مننه. والسلام.